أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك آیا مونږه کلاو کړی نو تاسو د پاره صدرک استاسو سینا ووضعنا عنک او مونږه کوز نکلو تاسو نه وزرک استاسو بوج الذي انقض هغه بوج چې کوم ته درون کړی وي بوجل کړی وي ظهرک استا ملا ورفانا او مونږه اوچت کوله کتا د پاره ذکر کاستا ذکر فإن مع العسر يسرا بشک د تنګۍ نه رستو اسانی ده ان مع العسر يسرا بشک د تنګۍ نه رستو اسانی ده فإذا فرغت پس کله چې تاسو فارغ شئ فانصب نو مهنت کوئ وإلى ربك أخبر رب طرفتا فرغب راغب شيء. د دې صورت نوم علم نشرح دی. د علم نشرح لفظ په اول آیات کې راغلی دی د دې نه دا نوم چې دی اغستی دی او د نازلېدو په اعتبار سره د دې صورت 12 نمبر دی او د سورۃ الضحی اول نازل شوی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبعوث شو نو د هغه دور د خلکو عقاید چې کوم دی هغه ډیر خراب اخلاقی اعتبار سره او رسمونه او رواجونو اعتبار سره خلک ډیر زیات بره حالات کیو کعبۃ الله چې حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیه السلام صرف د الله د عبادت د پاره جوړه کړې و پاغي کې هغه خلکو 380 بوتان کې خودن او د ظلم انتها ده چې د حضرت ابراهیم او د حضرت اسماعیل علیه السلام داغه عبادت هم شروع کو. حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د دوانو بزرګانو سره د يهودانو او د نصارو عقیدت او د مشرکانو يهودانو به وی چې مونږه د حضرت ابراهیم علیه السلام اصل پیروکار وي عیسایانو به وی چې مونږه او مشرکان به وی چې مونږه د نجران په علاقه کې به عیسایانو سیدل هغه دا خبر او کام چې زمونږه خاص بزرگ د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت مریم علیهم السلام د دې مجسمه په کعبه کې نشته دي نو د مکی خلکو د غي د خوشحالي د پاره د غي بوتانم جوړ کړو په بیت الله کې خودن او د ایصاف او د نایلی بوتیم کې خودو ایصاف دا سړی او نایلا دا خزوا په دور جاهلیت کې د خپل کې ناجایز تعلقاتو او د خپل نفس د خواهش د پاره دایته چې ده سزا ملاو نشو نو کعبه کې چې کله دا رش ختم شو مخکې اوس خو چې ده مسلمانانو د برکت نه کعبه هر وخت ډکوي جمعات جوړ شو یو خو هغه وخت کې به داسې نو هغه وخت کې به خال خلکو کله چې به وای کله چې کسان کم شو نو دا ایصاف او نیله لاړل او کعبۃ الله کې دنه بدکاری وکا او د کعبۃ الله د الله د کور به حرمتي وکا نو الله تعالی دا کانی کل دا د سزا ورکا نو اول خو خلکو د عبرت د پاره د بوتانم دغل تفریخ خود نسب کل خو به رستو چې کم خلک راتلل نو هغه د دیم عبادت شروع کو د دې ایصافي عبادت شروع کو او د نیلی عبادت هم شروع کو
نو په داسې ماحول کې چې په کوم ځای کې عقیدې درستې نه وي، اخلاق خراب وي او د خراب نه خراب وي، نو یو نیک یو ښه کس به څنګه چې دی حق خبره وکړي، ځکه چې هلته حالات ډېر زیات خراب وو. ټول عرب به ستا مخالف وو، یهودیان ستا مخالف، مشرکان ستا مخالف، عیسایان ستا مخالف، قریبي رشتہ داران ستا مخالف، لرې والا رشتہ داران ستا مخالف، دننه والا ستا مخالف، بار والا ستا مخالف، هر ځای کې ستا مخالف. او پروګرام داسې چې چاته به خبره کول هغه ته به لکه ټوپک د ګولۍ په شان پې لګېده. څه به وي چې د الله تعالی توحید به ورته بیانولو چې الله یو دی. په سورة الصافات آیات نمبر 15 او سپاره 23 کې راځي انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، چې بشکه د خلکو په مخ کې به چې چا ویل شو چې لا اله الا الله نو دوی به تکبر کولو. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، آیا دا ټول معبودان په یو معبود باندې وګرځول؟ بشکه دا یو عجیبه خبره ده. لکه دی به وایي چې دا زمونږ دا ټول معبودان دي، د دې انکار دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو، او دی وایي چې دا ټول کارونه صرف یو الله کوي. نو دا خو ډیره ګرانه خبره ده. دی وایي چې یو حاجت روا دی، یو مشکل کشا دی. دا خبره خو دی مشرکان وي دا زمونږ د سمجھ نه بالاتره. نو په دغه موقع کې چې دی حق خبره کوله ډیره مشکله. نو الله تعالی فرمایي چې الم نشرح لك صدرك، آیا مونږ ستا سینه کولاو نکړه چې دومره درون کار مونږ تا ته حواله کړیو، او به مونږ تعالی همت درکو ستا سینه مونږ کولاو کا، او ان شاء الله دا کار به ته کې او دا به کیږي. نو تا ته نه د توحید مسله مشکله شوه، نه قیامت بیانول تا ته مشکله ښکاره شوه، او نه د غلط عقاید و تردید تا ته مشکل شو، بلکې احسن طریقې سره تا خبرې شروع کې. الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارکه کلاو کا، نه پاغي کې سلال چو نه څه قسمه خوف. شرح صدر باطینی طور باندې او ظاهری طور باندې شرح صدر چې شوی دی هغه تقریبا یو 4 ځل شوی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د 4 کالو حلیمه سعدی رضی الله تعالی عنها پکور کېو، داغي لور سره شیما رضی الله تعالی عنها سره بار ته تلو، بيزي سرولي چيلي سرولي. د کور نه لږ فاصله کې یو 2 کسان پس پین لباس کې راغل، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سملولو او سینه مبارکه ولا وسیرلا. نو دا شک صدر وشو. شیما رضی الله تعالی عنها پمنډه راغه، امی جان ولی امی جان زما ورور چا واجلو. آی چې لاړل وی قتل یو معمولی غونتی کې داسې نشانو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پریشان ولاړو. نو هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان ته راجوخ کو، یوې دا واقعه ده. نو هغه 2 کسان چې کوم د الله تعالی فرشتي وي هغه ستاسو مبارک چې دی سینه چاک کا، او کم مواد چې پکې پراتو د ماشومانو کې یو دا موادی چې هغه لوبو طرف ته میلان کیږي، نو هغه شیزونه یې ونه وکړل چې یاره دی د لوبو نه بچ شي، د نور ماشومانو په شان نه وي. دویم یې والا په ځوانۍ کې وکړو، او هغه مواد یې ونه وکړل د ځوانۍ چې کم خیالات او دغه وي. په دریم ځل یې والا چې کله سینه چاک کا نو هغه غار حرا کې جبل نور اثر باندې، او په 4م ځل یې والا
کله چې معراج لتلو نو هغه وخت کې ولا سینه چاک کا ووضعنا عنك وزرك او مونږه کوس کولو تاسو نه ابوجو کم کار چې پتا باندې درونو. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له ډیر خولي مرګري ورکل. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت حباب بن ارت. داسې مخلصه مرګري چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله پاک ورکړ. دا په ظاهري طور باندې او باطینی طور باندې الله تعالی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له قوت ورکو، د خبرې قوت ولا ورکو او دا بوج ونه لري کو. الذي ينقض ظهركم، هغه بوج چې کوم تعالی ملا ما تکړی و لکه کوئی کنه چیرې یو څه شی اوچت کی او خو وای سمې را ملا ما تکا. ورفعنا او مونږ اوچت کو لکا تا د پارا ذکر کا ستا ذکر. کوم ځای کې چې کلمه ویلې کیږي لا اله الا الله نو تب محمد رسول الله هم ویلې کیږي دا الله کلمه اوچته ده کنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم ورسره اوچت شو. کوم ځای کې چې ویل اشهد ان لا اله الا الله التب ویل کیږي واشهد ان محمد رسول الله. چې کوم ځای د الله ذکر کیږي التب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر هم کیږي. مونږه په مانځ کې التحیات لله وو کنه پدې کې مونږ درود شریف هم وو نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نامه مونږ هر مسلمان چې د اخلي 15 ټیمه موسکای او دې کې چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود وای. فإن بس بشکا مع العسر یسرا تنگي پسې اسانه وي. دا الله تعالی دا ضابطه بیان کړ چې همیشه انسان په تکلیف کې نه وي بلکې تکلیف ورسي راحت هم وي. ان مع العسر یسرا بشکا د تنگي نرستو اسانته وي. فاذا فرغت فانصب چې کله تاسو فارغ شئ نو مهنت وکئ. دې کې اکثر مفسرین دا بیانوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مانځنه فارغ شو نو ورته دا حکم وکړو چې دوا کوا. احادیث کې راځي الصلاۃ المکتوبه فرض مونږ پسې چې دوا قبليږي او د پښمنی په ټیم کې دوا قبليږي. نو لکه دوا دغه ورته چې کله ته فارغ شې د منځونو نه او دا نور تبلیغ وغیرہ نه تبلیغی کار نه خلکو ته دعوت ورکې کنه نو فاذا فرغت فانصب بس به ته چې دې مهنت کوا ته دوا غواړه. او به فرمایل و الى ربک فرغب خپل رب طرف ته راغب شام. دا وکړه چې اومغه ورکول والده اومغه داتا ده اومغه مشکل کشا ده اومغه حاجت روا ده اومغه فریاد رسا ده اومغه دستگیر ده. دا صورت چې ده ورکوټه ده خودی کې چې د دې مضامین ډېر لوی دي او دا مونږ تاسو ته اختصار په تور باندې چې ده بیان کو غني دي کې ډېر لوی تفسیرونه دي او ډېر لوی خبرې دي. یو فائدہ دا واورئ د دې صورت کله چې تاسو ته مشکل پیښ شي او لار درته نه ښکاري چې زه څوکما نو بس دا صورت ساره ما خام چې دی ویا الله تعالی بس تاسو نه کلاو کی او الله تعالی به تابع خپل فضل او کرم کی.